سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ 57 ہجری کی وفات شوه دا سنن ترمذی کے 1109 نمبر حدیث تے کتاب النکاح دا نکاح بارے کی خبر ہے کہ یہ پسے بیا قال ابو عیسیٰ سرا امام ترمذی لگیا رہے جزوی مسائل بیانے فرعی مسائل آخر کی ہوئی قال احمد و اسحاق امام احمد بن حنبل و اسحاق بن راہوے وہی چیزا بلغت الیتیمتو 9 سنین یو یتیم خزا نابالغا چکل نہو کالشی فزو وجد اور داغے وعدو کلشی فرضیت اور پہ رضائی فن نکاح جائزن نکاح سے رہے جائز آیا اسے ابزان تڑیر قلقلاوی اگوی تا وخپل لور دنہو کالو پا عمر کی ور کے چالا وی چالا نا دا محمد رسول اللہ پشان پیدا کا جوری کور دیل دا جواب نہ اور دے اسے ہوتے بہتے ہوئے اور بکری صدیق چا ورکڑو آگایا چالا نا ورکڑے آگایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے لگیا رہا بکواس پہ جو کڑی خلق ندا داخلی فرضیت فن نکاح جائزن اگورا تاسو دا ہر مذہب دا فقہ کتاب رواق دا ہر مذہب تردے چا روافظ کتابو نم روالے فقہ حنفی شافی مالکی حنبلی فقہ وال ظاہر فقہ الروافظ ٹولو کے ویدالی کلی چے نکاح پا کم عمر کے جائز کے دیش نے استدلال بردے حدیث نہ گئی تو سیدہ عائشہ چا داغے نکاح دشپگو کالو پا عمر کے شو رخصتی نہو کالو پا عمر کے شو ٹول امت فقہا بدے متفق تھے دے تسوئی دے تواتر ہوئے دا اجماع عدد امت پدے ماندے البدایہ والنہایہ درہم جل کے صفحہ 139 کے ابن کثیر رحمہ اللہ لکھ لی تزوجہا وہی ابنۃ 6 سنین وبنا بها وهي ابنۃ 9 ما لا خلاف فیہ بین الناس دا حس مسلمان دا حس سڑی بدے گی اختلاف نشتا دینے ایشو جوڑا کرے خلق اصل کے دا جماع دا پارا دا بنا دا پارا صلاحیت دا جماع شرط کہ ایک صلاحیت دا جماع نوے نو بنا و پاگے نو شوے دا چاہ گپو لگا و نمازہ لگیا دی اوہی بجے یولوی سڑی خبروں کرنو امام بخاری و محقق دا یہ بخاری نہیں ویلی وعدہ ابن ابی شیبہ کم لگلے دا عبدالرزاق کم لگلے دارم و حدیثین کم لگلے خو بس اعتراض دے راغلے دے خلق و مخی دا حدیث جوابو نگئی دا غینا نکاح جائز دا ولا خیار لہا اذا ادرکت او کلچ دا پورا بالغ شین اور دے خیار بنی فسخ اختیار ورد نشت واحتج بحدیث عائشہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنا بها وہی بنت 9 سنین امام احمد و اسحاق بن راہوے دخپل بنیاد پسشی غرے پدے حدیث مانے خدای واضح امام بخاری نہ دے جتا پور دیکھ پہ علمی کرے ارے اجماع مسئلہ دا بیاوی وقد قالت عائشہ سیدہ عائشہ خپل فرمانے لکلے دے چہ اذا بلغت الجاریت 9 سنین فہی امرأۃ جنہیں چنہو کال تو رسی نو دا خضر عرب جنہیں کہیں دا سکت دیکھ پر علاقہ کیا مو گورے خیر دا کہ میں زنانا چاہے اگر وخی ڈیری خوری یا سپین چرگان خوری ناقی دو گورے خدا تو کالو شپگو کالو کہ دا جماع حل لی پدے کس شیدہ سے چاہے عقل خلاف تھے
او بلای چې مونږه تاریخي شواهد پیش کیلو شي په دې سيزونو باندې چې دو لسو کالو زنانه دي ناغه نیاګانې جوړې شي یعنی خپل هم بچی شي د بچو هم بچی شي تاریخي شواهد دی په دې بلا شي دا سیدہ عائشہ رضی الله عنها یو سړی دا کتاب لیکل لري هغه ته محمود عقاد وای مصری دی ناغه لګیا شه دې په دې باندې خندنه کوي دې پورې چې دا د شپږو کالو عمر یادي او څوک د 9 کالو عمر یادي او بیا فلان څنګه پکې اوس نور وځي دی کې جی ایک انسه چې کوم دې حذف شوی دا 1400 کالو 1900 کالو دا چاوي خدا صاحب مشکات یو کتاب دی رجال باندې غلي کله د مشکات دا داغه کیلکولیشن کړه غي نه جوړ کړی دې بیچارهګاو ته دا بد نشته چې هغه اکمال وغیرہ کوم غلي کلی دی اوس حیثیت نشته هغه حدیثونو کې غلطي کوي څومره حدیثونه دا په کتاب کې دا دو خیم چا په نقل کې غلطي کوي سنن ابي داود نه حدیث نقل کوي غلط وي امام مسلم نے حدیث نقل گئی غلط وئی دا امراتن پر دا امراته لګي اس سورس نه خدا سے خلق ته پاتې شو چې غي دا چانه تاریخ راغلی چې سره حیثیت نه لري هر مورخ چې تر واخلې طبری نه د کامل نه د ابن خلدون نه والے تر اخري سړي پورې ټول هم دا خبره گئی 6 سنین او 9 سنین محدثین ټول پر متفق مورخین پرې باندې ټول متفق او ټول نمخه پاک وهن کې د دین انکار چا کړل دا غنوم د اکبر دی گریټ علماء هند کا شاندار ماضی کې دویم دل کې لیکلي دي چې اکبر د کم عمره د کم سینې د نکاح چې کوم دی دا غي نه منع کړی و او دا حدیث دا کم چې د سیدہ عائشہ د تردید وکړو او دا ورته مولیانو خورو اصل کې روافض د مخالف دي هغه سره چې کوم خیال اسونو دا کنه ادوار روافض ته خبرې بنیاد دغه ده دې دلته یې یو ایشو جوړ کړل ده بیا انده ویلې دی او کتاب ستاسو کتاب فلان دی وډنګ دی نس جوړیږي نه ویل پکار دی دې خبرې کول پکاري چې شرعاً دا صاحب نه لري عقلاً هم صاحب نه لري دا قرآن خلاف هم نه قرآن مجید د مطلقات ذکر چې کوي نو پائے کې د بای زنانو ذکر یې کړی والله لم يحز طلاق ملوشي او حیض لا نه راغله داغي طلاق وسمري داغي عدت پسمري عدت کله جوړيږي چې خزه واده شي او چې خیر سره جما شي او چې لم يحز نه لا حیض نه راغلی دا بالغ ده ته په قرآن خوله پوهېږي دا قرآن خلاف ده چا ویل قرآن خلاف ده قرآن خدای خزه چې دا غي لا حیض نه راغلی او طلاق ورته ملوشي دا غي عدت خود له واقع ده نو کدا نکاح حرام وي یا د قرآن خلاف وي بیا الله رب العزت صاف ویلي دا حرام دي تاسو مګوي خو چونکې په دې باندې یورپ خوشحاليږي دا د هغې د نظریاتو اتباع ده چې نه ټیک ده بعضې پلاران زیاتې کوي هغې خپله ماشومه لور یو داسې سړي له ورکړي چې هغه کې سړیتوب نه وي اوس هم عربو کې لړ شه کله کله د میډیا باندې تصاویر راشي بوډا سړی وي خوله کې یو غاښ نه وي او د 9 کاله جنې هغه سره ورتړلي اوس هم شته داسې دیکھو وہی صاحب نہ گنی عرب ہو جائے کہ عیب نہ گنی ٹھیک تو زمونږ د علاقو یاد زمونږ علاقو کې منو زما خپل لومبه واده چې اورل کوم عمره کې شه اکثر خلک دغه شان وي دا اوس پکې دا مسله جوړه شوې ده چې الګ په خپل خپل نه یو لاړ نو واده بوله نه کوي دا فلسفه پښتانه وي او جنې لا سبق وي او دا چې کوم په پوره سبق نه پورا کړي دا په سبق څه کوي سبق یې اخر دا کار خو دا ګر ګرسته ده
دی خو نور سره کار نشته. او که لفرض څه خاص اپریشنز وي نو هغه دی بېشک وکړی شي، لیکن د هغې دپاره خو د عمر قید نه وي بیا، هغه هر عمر کې کېدی شي. څومره چې مونږ د عربو نه دی خوا کېږو او د خیر القرون نه دی خوا کېږو نو دا اعتراضات پیدا کېږي. که مونږ دا شی مات کړو دا حد فاصل او نیغ په نیغه لړ شو د عربو نه دین ووایو، یعنې د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د صحابه کرامو دین وګورو، پهکې په دې باب کې څه څیزونه نشته. سیده عایشه چې ودېده د دې په تاریخ کې یا په حدیثو کې دا ذکر شته دی که نشته چې د لوبو څیزونه یې ورسره هم لېږلي وو. دا خلک بالغ سره لېږي. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ودرولې وه حبشو لوبې کولې مسجد نبوي کې، نو هغه یې خپل شاته ودرولې وه، ورته یې ګور، ورته مولیان په دې حدیث ډېر بد ګڼي چې وایي دی خو پردو سره ورته وکتل پوه شوې. ډېر پکې یغضضن من ابصارهن، وی تا ته یې ویلي چې قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، تم پړو نه اچوه. غض بصر خدا مطلب نه دی اثر نه، غض بصر مطلب دی د نظر پاکواله. د خریدار په نظر مه ګوره په دې زنانه ته، او زنانه هم د خریدار په نظر پر دې نارینه ته نه ګوري. دا ډېره مشکله شي ادي چې دی ځان له یو شی جوړ کړی په هغې لګیا دي. نو هلته کې هغه دا فرمایي سیده عایشه چې زه دومره ساعت پورې ولاړم حتی سئمتو، تر دې پورې چې زه ستړی شوم. او سره دا وایي چې ستا څه خیال دی چې حداثت السن والا ستړي شي نو څومره زیات به یې ساري حدیث السن، چې زما عمر کم و، ماشوم په لوبه باندې ستړی کېږي. هغه وایي زه ستړی شوم، رسول الله صلی الله علیه وسلم نو ستړی شوی. دومره رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې خیال ساته. د هغې سړي عقاد دې پورې خاندلي دې حدیث پورې اول بیا الله وخېږي د قلم نه ورپسې ګرځېدم نو سهار مې ومونته الصدیقه بنت الصدیق په نوم د هغه کتاب دی. د هغې 60 صفحه کې بیا لیکلي دي چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شو نو دا د 60 کالو وه. چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شو دا د 60 کالو وه. نو سوال دا دی چې په غزوه بدر کې یا احد کې د دې سره بنا شوې ده، نو دا 2 هجري و. د 2 هجري نه تر 13 هجري پورې څو کاله شو؟ لس کاله شو ده، او دا 9 کال عمر کې دی نکاح شو، 19 سال شو. نو ما خبره دی وکړه کومه چې مونږ کړله خدا الله د قلم نو خېږي. ولې دې حدیث پورې خاندلې دي نو وروسته بیا لیکلي چې دا کله نبي کریم صلی الله علیه وسلم وفات کړی د عمر 60 کاله وه. وایي شاباش سم کار دی کړی، قلم نه حق وخېږي. سیدنا معاویه رضی الله عنه خپل لور انا بالغ ورکړی دی چاله. سیده ام کلثوم د سیدنا علی لور سیدنا عمر په نکاح کړی وه، حال هغه لا کوڅو کې ګرځېده. یہ مثال ہو گیا، مثال تا سبون مثال نہ ہو گئی کوڅو کې ګرځېده. سیدہ ام کلثوم د سیدہ فاطمه لور ده. سیدنا عمر غوښتې و هغه سیدنا علی نه، هغه ویل هغه دا وړه ده. نو بیا ویل زه په دې غواړم چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ټبر کې ور داخل شم، ځکه دې ټبر د قیامت پر ورځ فایدې دي. هغه ولګېد، هغې له څادر ورکړه، ورته یې عمر له لړه شه او ورته ووایه چې پلار دا څادر راکړی دی ستا خوښ دی. دا ټول هر څه پاتې شو، دا تاریخ کې هم شته، دا په حدیثونو کې هم شته، دا قلقلا خانان دي. بس ما ته یو مثال وښیه، یو نظر تا ته 20-21 مثالونه ښیم، او د صحابه کرامو د زمانې ورته ښیم. خو دې څیز کې مور نه وځئ، ته باس کې مور نه وځئ، داسې بس هسې شاربلي